الله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دورنا أول قارئان صاحبان تا کلیوالو تا ټول حاضرین ته مبارکي وکړو. د دې بابرکت مجلس کې موږ او تاسو ټول شریک وو او په دې دعا کې دې بابرکتونو کې موږ او تاسو له حصه راکړه. الله تعالی دې دا سعی او کوشش په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زما مخکې مولانا ضیب الله صاحب ماشاءالله ډېر ښکلی بیان وکړ. بیا مولانا عزت الله صاحب ډېر ښکلی بیان وکړ. ختم وشو، کافي وخت هم تېر شو. که موږ شروع شو او خبرې کوو نو ډېرې زیاتې قیمتي خبرې او قرآن دا ختمېږي نه، لیکن د هر دغه موږ خیال ساتو څوک بل ځای راغلي څوک ستړي شوي دي. نو مختصر خبرې به کوو انشاءالله تعالی. ډېر به مجلس نه اوږد کوو خو په دنیا او په آخرت کې زموږ دغه مجلسونه په کار باندې راځي. موږ وایو چې د دعا کې ټول شریک شو. دغه پورې به انشاءالله تعالی موږ مختصر لږ انتظار کوو انشاءالله تعالی. محترم او عزتمندو، الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې ډېر زیات رحم وکړ چې په خپل کور کې الله تعالی موږ او تاسو خپل ځان ته ودرولو. خپل عبادت مات ګوډې زموږ نه ادا کړ. الله تعالی دا کولی شوه چې موږ ته مثال د ایمان دولت نه وي راکړی. الحمدلله الله تعالی موږ ته ایمان راکړ. ټول وایي الحمدلله. ډېر خلک داسې شته چې په دې رمضان مبارک کې هغه بت ته سجده کوي. ډېر خلک داسې شته چې هغه د الله تعالی د وجود نه انکار کوي. ډېر خلک داسې شته چې هغه د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي. ډېر خلک په مخ د ځمکه باندې داسې شته چې هغه د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام نه انکار کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله د قیامت ورځ شي او جهنمیان جهنم ته ځي، وایي ای صحابو تاسو ته پته ده چې کوم خلک به جهنم ته ځي؟ صحابو ته فرمایي د الله تعالی پیغمبره موږ ته پته نشته. وایي الله تعالی په قیامت کې فرمایي چې ای فرشتو دا اول دا جهنمی ډله راپاڅوئ د قیامت میدان باندې جهنم ته یې ولېږئ. نو فرشتې به ورته ووایي چې الله تعالی جهنمیان څوک دي؟ الله تعالی ورته فرمایي چې په هرو زرو کسانو کې یو کم زر کسان جهنم ته راپاڅوئ، یو کس جنت ته راپاڅوئ. چې څومره انسانان دي د آدم علیه السلام د زمانې نه وره تر قیامته پورې 999 کسان، لکه په هرو زرو کې به یو جنت ته ځي، یو کم زر به جهنم ته ځي. بیا به یو جنت ته ځي او د هغې په بدله کې به یو کم زر دا جهنم ته ځي. الله دې جهنم نه وساتي. دومره ورونو کفار سیواري، دومره دا ټول اسلامي ملکونه چې راجمع کړي، ټول اسلامي ملکونه او د مسلمانان راجمع کړي، دا یوازې د امریکې عمر هم لري. امریکا دومره غټه ده، دا یوازې د روس او د چین عمر هم لري. دومره چینیان او روسیان سیواري، دومره ډېر جهنمیان الله تعالی پیدا کړي دي. او جنتیان الله تعالی لږ خلک پیدا کړی دی، لږ خلک دا جنتیان دي ورونو. دا ټول مسلمانان راجمع کړي، دا ټول دنیا زرمه حصه دا جوړېږي. دا مسلمانان زرمه حصه دومره کم دي. لیکن دې مسلمان چې کم قرآن په لاس کې نیولی دی، ایمان یې په لاس کې نیولی دی، ټوله دنیا کفار د هغو نه یېرېږي. ټوله دنیا کفار افغانستان باندې نن نه 100 کاله مخکې په 1823 کې، اوس 2025 دی، په 1823 کې په افغانستان باندې په هغه زمانه کې مضبوط حکومت په دنیا کې چې و هغه د برطانیې او د لندن او د انګلینډ و. هغه بیا الله تعالی مات کړی. ټول وایي سبحان الله. ټوله دنیا ونیوه. په دې پاکستان باندې 200 کاله په دې خلکو باندې غلامي کړې وه. 200 کاله په کوم ځای باندې مات شو؟ په افغانستان باندې مات شو. اسلامي حکومت بیرته راغی. بیا د هغې نه د نن نه چې کوم دی نو تقریبا 45 کاله مخکې ستاسو مشرانو یاد شي روس داسې یو دبدبه وه په دنیا کې، د روسیانو نه به خلک هېرېده. هغه الله تعالی په افغانستان باندې مات کړه. هغه روسیان
د مشرانو کې بعضې خلک جهاد ته تللي وو او ډېر علما او ډېر طلبا او ډېر خلک شهیدان شوي دي عوام مسلمانان خو هغه دنیا مضبوط طاقت له شکست ورکړه د هغو څه په لاس کې څه وو وسله ورسره وه وسله ورسره دومره نه وه د هغو په لاس کې قرآن او د الله تعالی کتاب وو ایماني طاقت د هغو ورسره وو اوس په دې لږ زمانه مخکې د وړو تقریبا 15 کاله عمر د چا هغه هم یاد شي بیا دنیا ټوله یو شوه نیمچه مسلمانان منافقان او کفار ټول چې کوم د هغه طلبا او علماو ته یو شو ټوله دنیا د نیټو په نوم باندې چې وڅلوېښت په هغې کې د عیسایانو ملکونه شل پکې بېغیرته منافقان مسلمانانو ملکونه او دغه شان ټول کفار رایوځای شو او په هغه خوارو طالبانو باندې حمله وکړه الحمدلله هغه مجاهدین په لاس کې قرآن او شل کاله جهاد ورسره وکړه د سر باندې امریکا کې نه وړه د افغانستان یې وویسته د هغو څه کم طاقت و د هغو په لاس کې ورونو قرآن و په قرآن یې زړه ته کوسکلی و نن فلسطین له ورشه د هغو ښځې شهیدانې کېږي د هغو ماشومان شهیدان کېږي د هغو بوډاګان او ځوانان شهیدان کېږي په دنیا کې په یو مذهب کې دا نشته چې د ښځه مړه کړه په ښځه او په ماشوم باندې به لاس نه وچودی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله تاسو په کفارو باندې حمله کوئ وره خیال کوئ چې د کفارو ښځې مړې نه کوي د کفارو ماشومان مړه نه کوي د کفارو هغه بوډاګان چې شاټي دي روان دي امساګانې لګوي هغه ګوره مړه نه کوي هغه بوډاګان مړه نه کوي چې د خپلو ګرجو کې ناست دي او په غلط طریقه خپل ذکر اذکار څه شی کوي هغه مو وژنئ صرف ځوانان وژنئ چې هغه ستاسو سره جنګ کوي لیکن کافر رارګي د مسلمان بچی هم نه پرېږدي د مسلمان زنانه هم نه پرېږدي د مسلمان چې کوم دی نو ځوان هم نه پرېږدي بوډۍ هم نه پرېږدي او مسلمان په دې کې اخته دی چې هغه د یو بل څه چې کوم دی نو کنځلې وکړي د یو بل څه بې اتفاقي وکړي ته په دې پارټۍ کې زه په دې پارټۍ کې نو په دې باندې چې کوم دی نو بې اتفاقي ټول مسلمان په دې کې مصروفه کړي او هغې خپل کار کوي مسلمان باندې عظمونه کوي ورونو موږ له دا پکار دي موږ باید کامیابېږو چې قرآن زړه ته کوز کړو خو ځوان قرآن زړه ته کوز که ځوان کامیاب دی که بوډا زه تپوس که بوډا کامیاب دی که باچا زه تپوس که باچا کامیاب دی که طالب العلم زه تپوس که طالب العلم کامیاب دی که هر انسان قرآن زه تپوس که هغه کامیاب دی اوس څنګه کامیابۍ ته مثال زه ښیم دا قرآن ډېر خلک وایي خو پیدا ته لږ خلک اخلي چې کوم په هغه عمل کې زړه ته کوز کوي ویونکي ډېر دي خو زړه ته کوزونکي دا کم دي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان ستا دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه به د کجوري هغه چوکه راواخیسته کفار به یې پرې ځغلول زرګونو کفار به یې په هغه چوکه باندې ځغلول خو د هغه څه ایمان طاقت و نن ته چې کوم دی نو ټول قرآن چا د ختم که اثر پرې نه کوي ولې نه کوي د هغې وجه دی چې په خپله په قرآن باندې عمل نه یا به داسې وي چې د دنیا دا زړه به تور شوی خبره به ورته نه داخلېږي نو ځکه پرې اثر نه کوي ورونو یو څو خبرې د وخت مناسبت سره د هغې وضاحت زه کوم څوک ته د عزت الله وسلم او د عزت الله وسلم اشاره هم کړه خو چونکې نن سبا د ځوانان او مشران ټول دا موبایل او د میډیا ګوري نو دې په وجه باندې هغه خبره چې کوم دی نو سړی پرې پوهېږي نه چې کوم خاص دین سره تعلق ساتي نو دې باره کې تاسو یو ضروري وضاحت در کوم چې ما انسان پوهه کوي مسله ورونو داره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دوه قسمه خلک به راوځي قیامت ته نږدې یو به هغه خلک چې په دین باندې به اعتراضونه کوي په دین باندې په شکل د دیندارو کې به خو اعتراض به کوي په دین باندې هغه په دین کې داسې خبرې ورنه باسي چې خلک به شکیان کوي په خپل دین باندې په خپل دین به خلک هغه شکیان شي او دین نه به اړوي د هغې مقابله کې به داسې خلک ینفون عنه تحریف الغالین و ابطال المبطلین هغه صحیح علما به وي چې هغه به هغو جوابونه کوي د دین نه به داخلي او د هغه لرې کوي دین به صفا سوتره خلکو ته دغه شان ته مخې ته وړي کوم دین چې د نبي علیه السلام د وخت نه الحمدلله روان دی هغه دین به صفا کوي اخر به ترې لرې کوي دا دواړه قسمه خلک او کامیاب به څوک وي کامیاب هغه خلک چې کوم په دین باندې ورون روان دي اوس تاسو دا څنګه معلوموي چې کوم صحیح دی او کوم غلط دی د هغې ته اسانه فرموله زه ښیم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یجتمع امتي على الضلاله زما امت په ګمراهۍ باندې اتفاق نشي کولی فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني نبي علیه السلام فرمایي او که زما امت په ګمراهۍ په کفر اتفاق وکړي نو الله ته خبرې او د الله نه خبرې بیا په دنیا الله ورانوي زیات مسلمان چې کم کار کوي هغه به صحیح هغه به ټیکي زیات مسلمان شل رکعات تراویح کوي نو دا شل رکعات تراویح ټیک دي زیات مسلمانان احادیث مني نو احادیث ټیک دي زیات مسلمانان د قبر عذاب او ثواب مني د قبر عذاب او ثواب ټیک دي زیات مسلمانان هغه صحابه مني صحابه ټیک دي زیات مسلمانان دا خبره مني چې مانځه سنت شته او سنت ټیک دي دا ته مثال خبره پېښ کړه وسه دا ولې دا خلک دا شی کوي بجلیګر مولوي صاحب فرمایل اره جګړه حل کېږي خو د خېټې جګړه نه حل کېږي پیسې داسې یو ظالم شی دی
چې دا چا لرالې نو بیا هغه دین ته ګوري نه چې کوم هېڅ ته بیا ګوري نه غیرت ته بیا ګوري پیسو بس خلک خطا کړی دی. د دې وجې نه داسې قسمه خلک یو کتاب کې تاریخ په یو کتاب کې یو قیمتي خبره لیکلې وه د پاکستان یو کس هغه تللی و امریکې ته تللی و نو دا کس وایي چې امریکې ته زه لاړم نو په امریکا کې وایي زما یو دوست و وایي دې دوست راته ووایي چې راځه لږ چکر در کومه وایي موږ یو ځګي ته لاړو یو سرکاري ځای و خو په هغې ځای باندې به لس ځای چکن کېده څوک به دننه نه پرېښودل یو ګېټ و بل ګېټ و داسې لس ګېټونه وو. وایي په هغه ګېټونو باندې وایي زه خو نه پرېښودم وایي ما له خپل کارډ راکړه او 2 کارډ ورسو چې یو کس تلی شي یو دغه سرکاري کس دوست تلی شي 2 کسان تلی شي وایي ما له کارډ راکړه چې ما پسې آزاد راځه خو شاته مه ګوره او یو خوا بل خوا مه ګوره صرف ما پسې راځه. وایي په یو ګېټ نه ننوتو په بل ګېټ نه ننوتو په بل نه ننوتو په لسو ګېټونو موږ دننه ننوتو چې وایي دننه لاړو ګېټونه ټول بند شو وایي داسې میدان لګېدلی و په دې ځای کې چې کوم دی نو خلک ناست دی هغه قرآن وایي په دې ځای کې خلک ناست دی هغه ذکر اذکار کوي په دې بل ځای کې خلک ناست دی هغه تبلیغ دا طریقه چې کومه دا کوي په دې بل ځای کې خلک ناست دی هغه چې کوم دی نو مسلې کوي مثال او علم زده کوي او ښیي. وایي ما ته غوږ کېښوده لا اول د دې پیرانو خوا راورلم چې کوم دا پیري موریدي او لکه ذکر اذکار کوي و چې هغه خوا ته موږ کېناستو نو هغه مشر ورته لګیا و چې په دې طریقه به تاسو مسلمانان خرابوئ چې تاسو به کېنئ ذکر اذکار به کوئ چې کوم صحیح پیران دي دا به تاسو بدناموئ. صحیح پیران په دنیا کې صحیح پیران هم شته غلط پیران هم شته. پنجاب له ورشه مونځ به نه کوي دا ولی الله دی مونځ به نه کوي لکه مونځ کوه مونځ ماته معاف شوی لکه د الله پیغمبر ته نه معاف کړي تا څنګه معاف شه. نو داسې غلط خلک هم شته صحیح خلک هم شته ته به پرخ کوې که پرخ نه کوې ته خطا کېږي. نو د صحیح پیر په مقابله کې غلط پیران راایستل دي. بل ځای کې یو تبلیغ والا لګیا نو هغه تبلیغ والا چې کوم صحیح تبلیغ والا دي چې نن الحمدلله دنیا ګوټ ته دین ورساو کو نه رساو ورشه امریکې لا په امریکا کې نن 80 لکه خواشه مسلمانان دي دا چا مسلمان کړي تبلیغ والا مسلمانان کړي ماشاءالله. جرمن ته ورشه په جرمن کې 15 او لکه مسلمانان دي په جرمن کې او یو وخت هغه وو چې شاه فیصل بادشاه جرمن بادشاه ته ویل ما جمعه ته جمعه نه ورکاو ما په بیت الله خواته ګرځا راکا او نن تبلیغ د برکت 15 لکه مسلمان د په جرمن کې دي. نو صحیح تبلیغ غیر مشته خو د هغې په مقابله کې غلط چې کوم دی خلک د امریکې او د خلکو راایستل دي دا خلک مولانو ته هم راایستل دي په مقابله کې د خلکو په ذهن کې شک پیدا کوي یاره قبر عذاب نشته قرآن کې نشته قرآن کې روم د قبر عذاب شته. قرآن کې الله فرمایي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله چې کله ما فرعونیان هلاک له د موسی علیه السلام په مقابله کې ولسم لکه خلک خوښه هلاک شو اوبو کې الله ډوب کړه. نو الله تعالی فرمایي چې فرعونیان د فرعون لښکر سار او ماښام اور ته پیش کېږي اور ته الله وبلیږي کافرو ويوم تقوم الساعة کله چې قیامت راشي نو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب الله فرعونیان وسخ عذاب ته داخل کوي یعنی قیامت نه راغلی نه دی اوس به اور بلیږي عذاب قبر شکره دا درې الله راغور پر قبر وګرځاو په قرآن القبر عذاب ثابت دی. دارنګي لما اغرقوا فادخلوا نارا کله چې د نوح علیه السلام قوم هلاک شه الله اور ته داخل کړ قیامت راغلی نه په اور په بلیږي خو در قبر عذاب شه در قرآن روم ثابت دی. دیوت او یاره په خبر کې چې 2 کروڑ کال او 15 کروڑ کال وي دا ولې الله جهنم ته لېږي دا شک د خلکو په ځای کې د خلک پیدا کوي. ورونو دا داسې د وضاحت دې خبرې کوم مثال زه ډریور نیم ډریوري زه نه پوهېږم زه ټیلر نیم په ټیلرۍ زه نه پوهېږم چې کپړه څنګه کټ کېږي او څنګه ډنډه کېږي واسکټ څنګه جوړېږي. دارنګې زه مثال مصري نیم او په مصریتوب زه نه پوهېږم داسې هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي. نو د فیسبوک نه ورونو ته دین نه زده کېږي دین د علماو نه زده کېږي چې مدرسې معلومه نه وه عالم د پېژندنه د علاقې نه او د اجب خبره باندې یقین مه کوه دا خبره په دې نیت باندې کوم چې ستاسو ایمان نه بد شي. نور چې کوم دی نو د چا خلاف موږ نه یو علماء دیوبند الحمدلله زموږ تربیت داسې شوی دی چې موږ به اتفاقي دا نه جوړو الحمدلله زموږ مشران داسې تېر شوي دي چې دنیا په هغې پسې ولاړه خلک په اعتماد کوي خو په دې وجه زما نوجوان هغه خطا کېږي ګمراه کېږي نو زما ذمهواري جوړېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې کله فتنې ډېرې شوې فتنې کله ډېرې شي او عالم خپل علم ښکاره نه کوي په دې عالم د الله تعالی لعنت دی دا به جهنم ته ځي چې داسې علم ورسوي او قوم ګمراه کېږي د قوم تربیت ونه کړي دا زموږ ذمهواري ده چې قوم به پوهه کوو چې کومه خبره داسې یو غلطه راځي. نو ګوره حدیث کې راځي چې کله درنه لار خطا شوه نو تاسو خپل مشرانو ته وګورئ مشرانو 80 کاله زندګي تېره شوې دا په غلطه نه تېره شوې. نو داسې وخت خلک راشي کلمه به د خلکو نه هېر شي زموږ نیکونو به کلمه ویله او بوډۍ به کلمه ویله نو دا کم 1600 کال دي چې راوښتلې ده دا کم مشران علما چې په تېر شوي دي او روان دي دا خطا نه دي ورونو
کېدای شي یو کس نوی را پیدا شي خطا کېږي خو دا ټول نه خطا کېږي دنیا مسلمانان نه خطا کېږي 50 لکه خلک په کعبې په امام پسې مونځ کوي او کعبې امام ټیک دی کعبې امام چې چا سره کېني هغه خلک به ټیکي دا دنیا چې مسلمانان التزي حج او عمرې له هغه خلک به ټیکي دا ټول خو نه خطا کېږي ما ورته خطا کېدای شي خو دا 2 کروڑه خلک نشي خطا کېدی مطلب ورونو دا دی چې د موبایل نه دین نه زده کېږي کومه مسله چې واورېده په کومه خبره کې شک پیدا شو په کوم عالم د اعتماد راکړه نه تپوس وکړه موږ مثال به کمزوري او موږ به کشران او مشران او ګورې ښه علما راغونه تپوس وکړي خو هره خبره دا ذهن ته مه کوزوئ ځکه چې یو لوښی خالي پاکې تش امتیازي لویږي پاکې شودم لویږي او که دواړو ته ورتل نو او نتیجه چې کوم دیندار اخص ارزل تابع لکه مطلب دا یو لوښی چې کوم دینو په یو منګي کې دړې شوده پراته دي او تا ته 2 ساعت کې تش امتیازي ورته دي عقل دا وي چې دا شوده دي پاکي ځکه شوده ډېر دی تش امتیازي 2 ساعت کې دي خو نه اسلام هم دا وي او عقل هم دا وي چې بس دا شوده څخه شو ولې په دې کې چې کوم دینو تش امتیازي ولوېدل دا څنګه انسان دا ذهن دی که لږ کې شک الله په باره کې پیدا شه که لږ کې شک تر سنت په باره کې پیدا شه که لږ شک تر احادیث او د نبی اسلام په باره کې صحابه په باره کې پیدا شه ایمان نه لاړ ځان خبر شوی نو ایمان بدنه تري ورونو بیان وګت کېږي ما یو آیات لوستلو الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله قرآن موږ نازل کړی دی موږ به حفاظت کوو په دغه طلباو باندې په دغه علماو باندې په دې عوام باندې الله تعالی د قرآن حفاظت کوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو کسان کوم د الله تعالی قرآن زده کوي او وایي دې تر دعا ټیم نه میلاویږي دې تر عبادت ټیم ډېر نه میلاویږي د نفلونو چې کوم خلک نفلونه کوي کوم دعاګانې کوي الله تعالی قرآن ورو دغه نه زیات ثوابونه ورکوي او زیاته دنیا مو ورکوي الحمدلله دا قرآن برکت دی ته دنیا له ورشه علما نه مزدوري کوي حالانکه مزدوري د عبادت ده سليمان عليه السلام کړي د میزه جوړ کړي خرڅ کړي دي سوال نه لري کړي داوود عليه السلام تبرګي او تور جوړ کړي خرڅ کړي غیر خرڅ کړي خو سوال نه لري کړي دا سنت طریقه په پیغمبر سم کړي دا علما کې عوام به هم کوي ځان بچات محتاج کوي نه خو کوم علما چې کمر ټول ټیم دي لور کړي دا ټول دنیا دا خدمت کوي ټول نه خرڅ الله تعالی ورکوي وجه سي هغه دین ټیم ور کړي ورونو قرآن والا چې کوم خلک هغه په خپل ځان هغه نه خپګي غریبان الله تعالی ان شاء الله تعالی قرآن د برکت مادار کوي کوم عوام چې قرآن سره تعلق ان شاء الله دغه بچو کې په علما پیدا کوي ورځ موږ بشرامو تنګي بابا اجرت دا غیر برکات او قاضي بابا رحم الله سره تعلق ساتره اولیاء او اوس په کلی کلی په کور کور کې الله تعالی روان دي عالمان الله تعالی پیدا کوي ټول وایي سبحان الله یو وخت سی او شل 15 کال مخکې خط بچانه شریک کړي موږ ور جوبیره کې د مثال پات ځای کې څومره تکلیفونه اوس ار کور کې الله تعالی رحمتونه سی واکړه دین لک ټیم ورکه الله تعالی دنیا کې حصہ کی آخرت کې حصہ کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین